روجې خو به ښه په شوق نیسو جي نو فرض که زمونږ څه مصروفیاتو د وجې مونږ دا تراویح نه کوو نو روژه به مو مکمل وي د تراویح سره په اسلام کې څه حیثیت شته دی نه که دا ملایان ټول په طبخي باندې کینی او طبخي پسې لاندې نه اورم ورپسې کي چې ښه ګرم شي بیا به هم دا ثابته نه کي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د الفاظو کې د تراویح لفظ قدر ښکاره کي رسول الله صلی الله علیه وسلم متعلق دوی خپله هم وایي چې 3 شپې کړي دي بیا یې نه دي کړي 3 شپې کړي دي بیا یې نه دي کړي نو مواظبت خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم ورباندې د سره شته نه او بقي پاتې شو دوی وایي چې بیا عمر فاروق چې کوم د 6 شپو ته ورسولې نو ولې آیا عمر فاروق به د پیغمبر خلاف کار وکړي رسول الله صلی الله علیه وسلم چې څه شی ونه کړي عمر چرم نه کوي دا د امت غلط فهمي ده دا د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د تهجد قیام اللیل او قیام رمضان ورته وایي چې په نورو ورځو کې به پیغمبر علیه السلام تهجد کم کول او روژه کې چونکې لغونې عبادت موقع زیاته وي نو هلته به زیات کول دا د پیغمبر علیه السلام د تهجد لمونځ دی که څوک 2 رکعاته کوي که څوک 4 رکعاته کوي که څوک 100 رکعاته کوي که څوک 0 رکعاته کوي خو په پیغمبر د تهمت مه ورتړي چې دا سنت دی او دا تراویح دي دا تهجد نفل دی چې څوک یې کوي خو دا رسول الله صلی الله علیه وسلم هم ماسخوتن سره نه دي کړي د تهجد په ټایم کې د نیمې شپې نه پسې کړي دي څوک به هم ثابت نه کړي د ماسخوتن ټایم سره یعنی مفتي صاحب پرېښودل یې څه ګناه نشته یا څه روژه باندې څه فرق نه پرېږدي نفلي عبادت دی که ودې که فایده ده پکې 200 رکعته خو وکړه خو د شپې کوه جومات کې ماسخوتن نشته او کنه دې وکړه هېڅ ګناه نشته ځکه چې نفلي عبادت دی ګناه نشته نه 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 هېڅ ګناه نشته